عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالفجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. حدیث کے صحابہ کرام نے سوال کس کے اور سوال تعلق دے خبر سر ہے کہ بعض صحابہ مالدار دی اور بعض غریبان دی کیونکہ مالدار دی ناغی عبادات کو گئی سنگت غریبان عبادات کی لیکن مالدار صحابوں سرا پیسے اس طرح ناغی خیر خیرات میں صدقہ گئی قربانیں گئی برکاتونه ورته خلکونه او دا کوم چې غریبان دي مال وسره نشته دي ډېر متقیان دي پرهیزګار دي لیکن مالی عبادات دي نشته سوال دا غیره دي خو ضرور ډېر ممکن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت د نتیجه چې هغه تاسو کې د دنیا مبارک نه دا نوې چې دی مال ورډېر نن کله یو سړی یو غریب مالی حالت لږ د خوشي د رسل کوي کله به دی پلار مور ولا خبر نه راوځي چې دا افغاني خار پړه کې خار پړه کې لاندې یو ځای نشو راځي دا سراسر غیر اسلامي او غیر دینی خیالات کی لازم اللہ رب العزت اختیار ہے سوچ غریب کی سوچ مالدار کی اور رضوان و مقصد ابتلائی آزمائش کله چې یو سړی په دې اعتراض شروع کړي راوړې داسې کېږي یا دی ونې شي دا اصل دی د الله رب العزت په قدرت باندې د هغه په علم باندې اعتراض کوي یعنی دا د حسد ډول دی دې نور څه وجه نه صرف دا وجه چې حسد یې پکې چې دا یې د نه ادارې زمایي دا حسد شرعاً ګناه دی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د ایمان خرون کی چاړه ویل دا د سنت ایمان خري په دې باندې چې یو سړی ځان د شي نشي پیدا کول الله دې ورته چې کله الله ورکو یو سړی هغه سره حسد کوي دا اعتراض اصل کې په الله دا اعتراض دا سوچ کوي دې خبرې دا چې زمونږ یو ورور یو خورې یو واره یو ماما د ماما زوی یې تره زوی یې ښه شو پکار دی چې موږ شکر ادا کړو چې زه ښه د چا حالت راغلی صحابه به حسد نه کوو هغوی به رشک کوو رشک ولایي چې یو سړی تللی دی حج ته مې کړو دا به وایي څومره به ښه دی چې که ما سره هم پیسې وي نو څه کار به ما حج کړی دې ته رشک وایي دا حسد نه دی دې ته پسخېدل وایي یا دا فلانې څومره بختور دی مونځ روژه هم کوي لیکن خیر خیرات هم کوي دماغ یې هم خرڅه کوي زکاتونه هم ورکوي خیراتونه هم کوي ډېر بختور نه دا رشک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي تاسو رشک کوئ پسخېږئ نو دوه قسمه خلکو ته وپسخېږئ یو هغه خلک چې هغوی الله د دین علم ورکوي هغوی د دین هغه علم سبا او بېګا خوري نو دا سړی د پسخېدلو سړی
زمون خلق دې ته نه پسېږي دې صرف مال ته پسېږي او دویم هغه سړي پورې وپسېږه چې هغه له الله مال ورکړی دی خو هغه د هغې نه بېګا او سبا نه دی مال نه دی لګېدلی دا زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم چې زمونږ کوم تربیت دی هغه دا نه دی چې زمونږ د مال سره مینې شي او د مال لپاره وي د مال مینه به د دې لپاره وي چې د مال پیسې راغلي یا چاله ورغلي دي چې هغه د الله په لاره کې صحیح طریقې سره ورغلي زکات پې ورکړي خیر خیرات پې صدقه کوي د غریب غربا خیال وساتي حج دې وکړي صدقات جاریه وساتي دا دغه قسمه کار دی چې صحابه کرام تپوس کوي چې یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالنجور دثور د دثر جمع دی لکه دا فلس جمع فلوس دی د دثر جمع دثور دی مالونه چې ورته وګورئ جایدادونه اموال دولتونه د دثور دی اهل دثور یعنی مالدار خلک ذهب بالنجور ای فاعلون هم نواقصته يصلون كما نصلي هغه مونږ لکه څنګه چې مونږ کوو دغه هم یو شان دي ويصومون كما نصوم هغه هغه شان روزي نيسي څنګه چې مونږ نیسو لیکن یو خبره ده هغه دا چې ويتصدقون بفضول اموالهم فضول یو د عربي او د پښتو فضول ده خو بیکاره کوي دلته را فضول د فضل جمع ده فضل نه وایي فضل فضول یو شی چې هغه د انسان د حاجت نه خالي سوای ويتصدقون بفضول اموالهم هغه خپل زیاتی مالونه خرڅوي خیر خیرات یعنی زمونږ مالی عبادات نشته او هغه مالی عبادت نشته او زمونږ چې کوم بدني عبادت دي هغه موږ سره کوم عبادت چې هغه ډېر د نارو اجر خدای هغه په وجه دی دا ناسودی نه ده دا جوړ تاسو شی وایي هغه په مال یو شی ګټي نو موږ هم څه شی تاسو خو خیا چې موږ هغه شروع کوو چې موږ هم دا غي برابر اجر موږ ته حاصل شي ته موږ خیر خیرات نشو کولای بس شیزونه راځو خیا چې دا غي په بنیاد باندې موږ دا غي برابر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ایس قد جعل الله لكم ما تصدقون بولے اللہ تاسو لا سره دې کلی چې پاره خیرات وکړي خیرات د کولو یوازې مال کم کړي نور دې شي څه دي چې انسان دا خیال وساتي چې الله مالدار لا د مالدارې د وجه کم ثواب ورکړي اجر ورکړي دې غریب لوا دا بل کار د وجه ورکړي پیسې نه لګي څنګه نه لګي ان بكل تسبيحه صدقه ہر ذر چسوئے سبحان اللہ ہوئی تو پدے د صدقے اجر اللہ ہوئی یہ استاد ایسے نہیں وکل تکبیرۃ صدقہ اور ہر ذر چسوئے اللہ اکبر ہوئی تو پدے بانے د صدقے اجر ملائے وکل تحمیدۃ صدقہ اور ہر ذر چسوئے الحمدللہ ہوئی تو پائے بانے د صدقے ملائے اجر ملائے وکل تحلیلۃ صدقہ اور ہر دن چسوئے لا الہ الا اللہ ہوئی پدیوانے صدقے اجر ملائے وامر بالمعروف صدقہ چاہتے دنے کے دکول پدیو خیرات ملائے دیوانے اجر ملائے ونہی عن منکر صدقہ اور سوک دے من کر دیو گناہ دکارنا چلا مکہ کنن منن نہیں ورطا چلا گناہ دے کے خون رکھو خود نے کن لکھوئی دے کار کولی تو خیرات دے وفی بضع احدکم صدقہ بضعن ٹکڑے تو ہوئی حصے تو ہوئی دے انسان خاص ٹکڑا مراد دا وڑو بولو یا دوئی بولو دے یہ تو بول رہا ہوئی وفی بضع احدکم صدقہ اور دادا اندام کتا ہو صحیح استعمال کرتا تو پدے کیوں خیرات پدے من لاج ضروری تو پاک دامنی ہوئی سره خپل ځان د بدکارینا د بدخیرینا خوشاله دې تاسو کې یا رسول الله آیا اتي احدنا شهوته ويكون له في اجر
دیو سړي له کې خواهش راغی چې زه خپل کورواله سره یو ځای کېږم دی لاړ یو ځای شو ته خو مزه حاصله کړه دې کې د خیرات څه په دې ځای باندې راوي صحابه ته پوښتنه یو سړی خپلې ښځې ته یو ځای کېږي نو په دې کې څه اجر ملایي هغه یې تاسو خیال کړی لو وضعها فی حرام که دا کار دی حرام کاری سره وکړي دا شهوت دی بل ځای وباسي حرام سره وکړي نو ګناه به یې کولی اکان علیه وزر ګناه به یې کولی او دې چې کله یې نو فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر کله چې حلال دی کې خود یا ورته اجر ملایي یعنی یو انسان د خپل خواهش د پوره کولو لپاره یو جائز شی استعمال کو نو دې د هم سوي صدا در الله سبحانه روزه تیرے دا حدیث د امام مسلم کا دې دی او دې په باندې نورو طرقو کې راځي چې روزه تیرے دې خلک به ولدا نه کوي کم صحابه کرام چې مالدار وایي خبر دیتے چې سپولی غریبانا ہوتا ناغیر آگی خبر شو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدا لے کے ہم بولے دی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ناغیر مکا سو دین کے ہو پابندے نہیں گئے دا وہ صلی اللہ اسلام کی دی اجازت ہے اسلام کی دی اجازت تیسرا رسول اللہ علیہ وسلم پا حدیث ہوئے وہ بیان اولو گے کہ کہنے صحیح حدیث سے اور صحیح کے علم موجود ہے بیا دې ضرورت نشته چې تاسو اجازه کړئ کنه کوشش دی وکړئ حدیث صحیح ناغي واکار شو یعنی خیر زکات نه ورکول خپل وس مطابق به د الله تعالی کې خرچم کولا او ورسره بیا ذکر اسکار وکړو شکایت یې ولګو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاري په بیا زموږ په شان دا معاملے زمون پشانتی شون مال بداری کیا سوا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ ایک دسو کوئی اللہ بخبر بندگان فضل دی باقی یہ دا فضل کو مطلب دارے چتا سدا خبر برداشت جو سرے مالدار دے اس کا پشان عبادت کی خبر کی نوا طالب اللہ بل دے کے نعمت بدل دے بعض حدیث کے راضی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ہر فرض مصفسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دلیس صلوات چکر اٹول دلیس سوائے مسلم دیر زمزل مانوائے لا الہ الا اللہ ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و لہ اور کله وې سبحان الله دې زلو وای الحمدلله دې زلو وای الله اکبر سلو دې زلو دې هم صحابه خبر شي دغه صحابه کرام د کار راو په دنیا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یا راګره خدای په عمل کې او زموږ عمل کې یو فرق هغه دا چې موږ دنیا له بنیادی حیثیت ورکړو اور دین لمونگا دویم حیثیت ہوتا یعنی دین بسرے آلا ریتی جے دنیا روزگار شی لمونگا رویہ دانا صحابہ کرام رویہ دانا اگر آوا چی دنیا بالا ریکوم چی دین نخالے نشانی نہیں ہوئی جے تو دنیا ہوتا دنیا دی سرے گئی خود دین نہ دے اول زان خالے دیر خلے کوئی مسلمان ہوئی من لے رہی کوئی مزلے رہو سوچو کہ دادو پر چاہ کر چکا چاہنے خلق پیغور نہ ہوگی ضرورت نہیں سر اخبر زان مانے دا اللہ رب و کرم دو گو کہ دیو کنیر خلق کار پسی روان دے لیکن نیکان و خلق و منذ کو سو قرآن ہوئی سو حدیث ہوئی سو نور داری سو طبیعی سرگرمے دی نور دیری سرگرمے دی دا کم خلق کے سار منذ کی اوکار ندی یہ سوچنے کے لئے تھا
چې زما کار هم دی او که زما د سهار لمونځ هم دی. یو بل مثال دی دا تاسو به ډېر وینئ د لمونځ ټایم به یې هر سړی پوهېږي په دې چې جومات کې لمونځ ولاړ کړی د بار نه به ګاډی راشي او چې چرګان دي او داسې دي او داسې ټیپر خرڅوي بیا دا خلک مسلمانان نه دي. دې ته لمونځ ټایم نه دی معلوم چې دا لمونځ ټایم دی دی وخت لمونځ جومات ته زمونږ د بدامنۍ او د غربت اصل وجه دا ده چې مونږ الله ته شا کړو. دې بل څه وجه نشته. صحابه کرامو کې د عثمان رضی الله عنه نمازدار صحابي وو چې غزوه تبوک باندې څومره خرچه کېږي د هغه اکثر بیشتر د خپل جیب نه ورکوي. مدینه منوره کې د اوبو یو کوی او دې ارومه یو هغه د یهودیانو هغوی به پیسې اخیستې نو خرڅول دی په څو زره درهمه باندې عثمان رضی الله عنه روپیې اخیستلې مسلمانانو ته وخرڅول. مالداري خراب څیز نه دی، مالداري ښه څیز دی، خو هله هغې چې انسان په هغې باندې د الله رضا کوي. زمونږ د ژوند بنیادي وجه د خرابۍ دغه ده چې مونږ د دنیا مقصود کړی ده او دا تباهي ده. په دې باندې انسان هېڅ نه کېږي. د ټول نه مخکې دین دی، مونځ روژه حج زکات دا بنیادي څیزونه دي. قرآن زده کړه په دې څه ټایم نه لګي. دروازې که سړی 24 घंटे ژوند دی زمونږ شپه ورځ دا د په منځ کې که 12 घंटे د سړی آرام ده و دې 12 घंटे کې د 1 घंटा هم قرآن او حدیث ته ورکړي نو ډېر کار وشي. دا باقي 12 घंटे ستا دی. خبره دا ده چې زمونږ دین طرف ته میلان دی، بنیادي کمی ده. دې حدیثونو کې دا وکړل چې صحابه کرام مقابله کوي د دنیا په څیزونو کې نه کوي، د دین په څیزونو کې کوي او په دې کې کوي چې ما ته به اجر څومره ډېر میلاوېږي د دې بل برابر، خو حسد نه کوي. زمونږ خلک هغه کې یو سړی نیک دی نو هغه پسې املا سوال شروع دي چې دې سهار وختي جومات ته ځي د هغه پسې طریقې ویاړو بیا نه دا حسدونه دي، دا ناجایز کار دی. تو صحابه کرامو باندې عمل خپلول پکار دي چې سړی بل مسلمان په هغه د الله فضل وي نه برداشت کړي او خپله محنت شروع کړي، کوشش شروع کړي او د الله نه سوال کړي چې الله زما حالت هم د زړه حال وشان. اقول قولي هذا استغفر الله.